پاکستان کې ډیر غټ مقدار کې معدنیات راوتلي دي جی او دا کمال خبره پکې دا د پښتنو د لپاره خوشخبری به لزوې مچو طرف ته پکې پی کې حالات تاسو ګورئ او بل طرف ته ټول نه زیات معدنیات په پاکستان کې پکې پی کې سوپګ راوتلي دي جی د امریکا او د پاکستان انجینرانو باقاعده 2015 نه یو سروې شروع کړی و چې 2025 کې اوس هغه یو ډیر زبردست رزلټ د دی راوېخ کړي چې په پاکستان کې کوم علاقو کې څومره معدنیات شامل دي که چېرې دا معدنیات صحیح طریقې سره راوتل نو پاکستان ترقی یافته ملکونو کې شاملې دي شي د پاکستان چې څومره هم عوام د دی له بیا بهر ملکونو له د مزدورو د تلو ضرورت نه وي که چېرې تاسو نن تقریبا 1960 70 80 خوشه تقریبا نو ګورئ چې کله عربو کې تیل نور راوتلي نو د عربیان مچ کوم دوی په پاکستان ته کراچۍ له مزدورۍ ته راتلل خام د سعودي عرب او د دوبۍ عربیان دوی به کراچۍ ته مزدورو ته راتلل کراچۍ یو ډیر غټ ښار و د ساحل د سمندر غاړه وه دغلته به کاروبار ډیر زیات کېدو خو چې کله هلته تیل راوتل نو نن سبا تاسو د سعودي او د عرب شیخانو عیاشیان وګورئ جي نو که چېرې د پاکستان دا معدنیات هم صحیح طریقې سره یوټیلایز شو او زموږ د حکمرانان دې سره څه بېوفایي ونه کړي څه دوکه ورسره ونه کړي نو ښکاره خبره ده چې راتلونکي ټایم کې زموږ چې کم نوجوان کل را روان دی ادی یو برایټ فیوچر په پاکستان کې پروت دی کم کې معدنیات راوتلي ډیټیل سره په خبره کوو جی امریکا ماهرین او پاکستانی انجینرانو یو ریپورت تیار کړی دی د دې ریپورت مطابق پاکستان کې زیر زمین تیل او ګیس ذخایر چې کوم دي تقریبا 8,27,000 مربع میل باندې خوار دي لکه پاکستان کې 8,27,000 مربع میل اله مختلف علاقو کې دا ذخایر چې کوم دي موجود دي دا په یو ځای کې نه دا مختلف علاقو کې چې ټول راجمع کړي دي نو 8,27,000 مربع میل ته جوړ شوي دي جی ماهرینو مطابق کچره دا ټول وسایل په وخت راوښ کې شو نو پاکستان د ډېر مسایلو نه خلاصې دی شي او ترقی یافته ملکونو کې شامل دي شي ماهرین مطابق پاکستان کې د ګیس ذخایر 282 ټریلیون کیوبیک فوټ دي لکه اوس په ډیر مرګري 272 ټریلیون کیوبیک فوټ باندې نه پويږي خو دې 272 ټریلیون کیوبیک فوټ یو دومره ګیس ته چې تقریبا پاکستان 180 سال مطلب د ګیس خپل ضرورت د 282 ټریلیون ذخایر نه پوره کول شي لکه 180 سال خپل ضرورت چې کم دی 282 ټریلیون کیوبیک ګیس چې کم روزي با دینا خپل مطلب ضرورت پوره کول شي شل ګیس ذخایر چې کم دی خو لابیل دي عام تیل اوس په تیلو باندې کوم خبرو کو عام تیل پاکستان کې تقریبا د 27 ارب بیرل ذخایر موجود دي 27,000 ارب بیرل چې کم دي دا په پاکستان کې موجود دي دا ذخایر تقریبا د 1900 ارب ډالر دي د 1900 ارب ډالر چې کم دي دا تیل چې کم دي عام تیل د عام تیلو ذخایر په پاکستان کې دومره موجود دي اوس د پاکستان په کومو صوبو کې ذخایر زیات موجود دي نو ټول نه پهله خبره کوم په کې پی کې کو نو کې پی کې په مختلف علاقو کې تقریبا 12 ارب بیرل تیل موجود دي او ګیس پکې تقریبا 40 ټریلیون کیوبیک فوټ موجود دي صرف پکې پی کې 40 ټریلیون کیوبیک فوټ ګیس ته او 2 ارب بیرل تیل چې کم دي دا په مختلف مقاماتو کې پراته دي او د دې صوبې تقریبا 70% سروې لا پاتې ده د کې پی کې صرف 30% سروې شوی ده او په 30% سروې کې دومره ګڼ تعداد کې دومره مضبوط تعداد کې ذخایر موجود دي چې دا ټول صوبو کتل شي نو دی کې دا پاکستان چې کوم دی دا یو خزانه ضروره دا را قدرتی چې کومه قدرتی د الله طرف کومه خزاني دي په پاکستان کې ډېر زیات موجود دي خو په بلوچستان کې تقریبا 31 کروڑ بیرل تیل موجود دي ګیس پکې تقریبا 19 ټریلیون کیوبیک فوټ ته سین کې هم ډېر ګڼ تعداد کې ذخایر موجود دي چې پکې لکه سین کې دومره ذخایر موجود دي د تیلو چې پکې تقریبا 5 لک بیرل تیل چې کم دي د روزانه راوښکو گنجایش شته دی لکه دومره ګڼ تعداد کې په سین کې هم ذخایر موجود دي اوس پس تاسو ذهن ته دا سوالات هم راځي چې دا معدنیات تر اوسه ولې پاکستان نه دی راوښکي لکه مطلب پاکستان سره دومره خزانه پرتی دي په ځمکه کې دننه دا پاکستان ولې نه دی راوښکي نو دې جواب دار چې پاکستان سره د دې راوښکو د لپاره ماشينري نشته دی ټیکنالوژي ورسره نشته دی دغه ذخایر راوښکلو د لپاره ټیکنالوژي په کار د ماشينري په کار د چې هغه پاکستان سره نشته نو پاکستان موږ د دې ذخایر راوښکلو د لپاره د چین نه یا د امریکا نه مدد اخلي او ښکاره خبره ده چې امریکای انجینرانو په دې کې سروې هم کړی ده نو امریکا به دا ذخایر سره وباسي خو 2015 نه امریکا او پاکستانی انجینرانو په دې سروې شروع کړی و چې اوس خوشخبری مخې لراغه پاکستان د مدنیاتو په وجه باندې د مدنیاتو لرلو والا سلورم ملک جوړ شو
لکه په دنیا کې چې زیات معدنیات لري نو کې پاکستان په 4م نمبر باندې شو. نو دا ډیره یو خوشخبری ده، خو چې دا صحیح طریقې سره روح کړل شي او صحیح طریقې سره دا بیا خرڅ کړل شي او کرپشن پکې ونشي او ملک ته فائدہ راوړل شي. جی نو په دې ویډیو کې دا اهم معلومات در سره مې شریک کول. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.